حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام واقعه تیرو دورو کوګانو نه روانه ده چې نه نیم سوه کاله دعوت الی الله وچلو نوح علیه الصلاۃ والسلام بالاخره چې کله رب کائنات طرف نه ورته ویل شو چې دوی ته نور هدایت نه ملاوي او قوم ظلم ستم انتها ته ورسېدو نوح علیه الصلاۃ والسلام بدعا وفرمایل رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ازما رب یو کافر هم په دې مقدس مکه باندې پرې مګدي او نوح علیه الصلاۃ والسلام د الله تبارک وتعالى په حکم یو کشته تیار کړو باغی کی ځان سره هغه اتیا کسان چې کوم مسلمانانو هغه ځان سره کینو او دا شانتي د زناورونو هر یو د زناور جوړه ځان سره باغی کی کشته ته وخیجو او دا دعا ویلا بسم الله مجریها ومرساها ان ربي لغفور رحيم چې دا د سورلي دعا ده د کشته وغیرہ چې سورلي باندې سړی کینی سفر آغاز کین بسم الله مجریها ومرساها ان ربي لغفور رحيم حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمای د نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې دا د زما د امت د حفاظت ذریعہ ده دا دعا بسم الله مجریها ومرساها ان ربي لغفور رحيم دا الله په نوم باندې د کشته روانېدل او د دې ودرېدل دا ابتداء او انتها د الله تبارک وتعالى په پاک نوم باندې چې کله هم سفر کوو سورلي کې نو سبحان الذي سخر لنا هذا د دعا سره سره د دې دعا اهتمام هم وشي چې بسم الله مجریها ومرساها ان ربي لغفور رحيم نو دا هم د حفاظت د پاره د امن د پاره د محفوظ مامون سفر د پاره دا هم مجرب دي بهر نوح علیه الصلاۃ والسلام ځان سره دغه مسلمانان کشته کې کینو او الله تبارک وتعالى اسمان ته حکم فرمایل چې ته وبو رحکته کا زمکه ته حکم فرمایل چې وبو روخي جوا او دغه طوفان نوح شروع شو دې دوران کې حضرت نوح علیه السلام خپل درې ځامن چې هغه سام او یاسف او حام او یاسف د درې ځامنو د نوح علیه السلام چې کوم اسلام راوړ سلورم زوی کنعانو چې د اسلام نو قبول کړي نوح علیه السلام دته هم فرمایل چې راځه په دې کشته کې موږ سره کینا او روخیجا ولا تکم مع الكافرین د کافرانو سره مې وځي کیږي نوح علیه السلام یا خو په د باندې د اسلام راوړلو ګمانو او یا دا یو کوشش و د نوح علیه السلام چې په دې اخري وخت کې چې کله دا طوفان پر اوچتېدو دي او دې کتلې وي کې دې چې د پسړې کې یو خوف او یو یره پیدا شي او د ایمان وروړي خو به هر حال دوی چې زبا بر غرونو ته بوخیجم ځان به بچ کم نوح علیه السلام فرمایي چې نن د الله تبارک وتعالى د حکم نه بغیر بل چاته بچ کېدل نشته دی د الله تبارک وتعالى د ذات نه سوا بل څوک نشي بچ کولی په دې دوران کې د دوی دوه په منځ کې یو موج حایل شو او هغه زوی د نوح علیه السلام د سترګو په وړاندې غرق شو او هلاک شو د واقعي هغه حصہ په دې کې ذکر کین او تفصیل سره راځي قال هغه ویل سآبي زب پناه واخلم الى جبل په غر باندې یعصمني چې هغه بچ کی مال را من الماء د ابونا قال نوح علیه السلام وی لا عاصم اليوم هیڅوک بچ کول نشته دی بچ کول ولا نشته دی نن ورځ من امر الله د الله د حکمنا الا من رحم مگر هغه چا چې رحم وکړي الله جل شانه وحال بينهما الموج وحال او حائل شوا بينهما د دوی په منځ کې موج یو چپا د طوفان فكان من المغرقين فشو هذه غرقدون كنا وقيل او ویل شو يا ارض ازمکی ابلغي اخطرك ما اكي يخبل ابو ويا سماء اسمان اقلعي منشا وغيظ الماء او كمشوي ابو وقضي الامر او پرشکار واستوت على الجودي او ادرد کشته په جودي غر باندې وقيل او ویل شو بعدا للقوم الظالمين لري دوی د رحمتنا ظالمان خلق ونادى نوح الرب اواز نوح عليه السلام خپل رب ته فقال وسوي ربي ازما ربا ان بني من اهلي بشك زمازوي زماد کور والونه دي وان وعدك الحق بشك استا وعده برحق دي وانت احكم الحاكمين او تد ټولو نه خفي سره کوونکی نوح عليه السلام چې زوی ته وی چې موږ سره بره کشته تر وخه او نو منلو او دی کی طوفان شروع شو او دی په ډوبېدو باندې شو په دغه طوفان کې ډوب شو منځ کې موج حایل شو د طوفان او د حضرت نوح علیه السلام کشته غرونه برابر دغه اوچتوالي باندې طوفان راغی او چې څومره په مقدس مکه باندې سو فکان من المغرقين هغه هر څه هلاک شو چې څومره هغه وخت خلک موجود او ټول هلاک کړي شو سوای دغه اتیا کسان چې نوح علیه السلام سره په کشته کې محفوظ شو او دا کشته را بیا د بیت الله په سر باندې وچ کړی د بیت الله طواف یو او مفسرین کرام لیکلي چې شپږ میاشتې دغه کیفیت نوح علیه السلام دغه اتیاو کسانو سره په دغه کشته کې شپږ میاشتې تیرې او شپږ میاشتې بعد دغه جودي پهاړ باندې غر باندې د کشته ودرېدو او دغه هغه نه بعد چې کوم نسل اوچلیدو د نوح علیه السلام دغه درې ځامن حام او سام او یاسف
دغه درې زامن د نوح علیه السلام او دغه اتیا کسان ورسره د دوی نه بیا نسل د انسانیت چې دغه مخکې وچلېدو دی وجه حضرت نوح علیه السلام ته آدم ثانی وایي. بهرحال دغه واقعیا کې دعوت فکر دی. اولاد چې کله د چا وي نو دغه تربیت دغه اصلاح فکر او درد حضرت نوح علیه السلام تر آخري وخت پورې حالانکه د حضرت نوح علیه السلام په تربیت کې څه کمی نه څرنګه چې د سام او د حام او د یاسف تربیت کړو دغه شان د کنعان تربیت هم کړو. خو چونکې بعض اوقات چې کم انسان کې طلب نه وي ادب نه وي نو الله تبارک وتعالى دغه په باره کې د زلالت او د ګمراهۍ فیصله وکړي. څرنګه چې د سامري جادوګر په باره کې موږ تاسو اورو چې د الله تبارک وتعالى ذات سره شرک او ټول بني اسرائیل لپاره د شرک ذریعہ وګرځي، ټول په شرک مبتلا کو، دومره لوی مشرک کافر ته جوړ شو. د دې سامري جادوګر پرورش چا کړو؟ په ځنګل کې مور پلار مړ شو، یوازې پاتې شو. جبرئیل علیه السلام الله تبارک وتعالى راولګلو ته خوراک ورکو او دی رالوی شو په دغه تربیت د جبرئیل علیه السلام باندې او دومره لوی مشرک ته جوړ شو. او د فرعون په محل کې د یو نوجوان تربیت کیږي، دا غینه موسی علیه السلام جوړیږي. دا د الله تبارک وتعالى قانون دی، یخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. د مړی نه ژوندۍ پیدا کوي، د ژوندۍ نه مړی پیدا کوي. د عالم په کور کې جاهل پیدا کوي، د جاهل په کور کې عالم پیدا کوي. د کافر په کور کې پیغمبر ابراهیم علیه السلام د آزر په کور کې راځي چې صرف بت پرست نه دی بلکې بت فروش هم دی، صرف بت پرست نه دی بت فروش هم دی. دا په کور کې ابراهیم علیه السلام پیدا کیږي. او نوح علیه السلام چې دی اولو العزم پیغمبر دی او آدم ثانی ورته وایي، دومره لوی پیغمبر دی. په کور کې کنعان پیدا کیږي. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د ټول دنیا د لپاره رحمت للعالمین دی. په کور کې ابو جهل محروم پاتې کیږي. ولی انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. دا هدایت صرف او صرف د الله رب العالمین د طرف نه د الله فضل دی، کرم دی او احسان دی. دی وجنه همیشه یو مسلمان طلب او ادب سره بجون تیری چې چا کې طلب وي او بچا کې ادب وي الله تبارک وتعالى هغه پر خپل لارې کولاوي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کوم خلک چې ما طرف ته راځي رب کائنات وي خپل لارې ورته کولاوم. او چې کوم متکبرین وي بے طلب وي بے ادب وي الله تبارک وتعالى ختم الله على قلوبهم دا په زړونو باندې مهر لګي، بیا غوي ته هدایت نور کوي. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. زموږ استاد د دې ملک یو ډیر عظیم علمی روحاني شخصیت مختار الامه حضرت مولانا مفتی مختار الدین شاه صاحب رحمه الله په حق رسیدلی دی. دعا ورته وکړي الله تبارک وتعالى ورته مغفرت کامله عاجله نصیب کړي، سفر د آخرت د الله رب العالمین ورته اسانه کړي. داغه چې کوم دینی او روحاني خدمات دی په ټول عالم کې رب کائنات داغي هغه صدقه جاریه داغه لپاره صدقه جاریه وګرځي. او چې څومره دغه پسمندگان دی الله رب العالمین دغه پسمندگان ته الله جل شانه صبر جمیل ورکړي. او په ټول دنیا کې هغه چې کوم دینی او علمي خدمات کړي او د خدمات یو سلسله الله تبارک وتعالى هغه سلسله د جاری او ساری وساتي. دغه فیض او دغه خیر او برکات د تر قیامت الله تبارک وتعالى په ټول امت باندې قائم او دائم وساتي. صلی الله تعالی